اوله سپارہ سورہ بقرہ اتم نمبر رکو. اوله سپارہ سورہ بقرہ اتم نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين بشك أغا خلق آمنوا چه إيمان راوڑلو والذين أو أغا خلق هادو چه يهوديان دي والنصارى أغا خلق چه عيسایان دي والصابئين أغا خلق چه دستور عبادت کوي من هر أغا سوک آمن چه إيمان راوڑلو بالله پا الله بانده واليوم الآخر پورز د آخرت باندې وعمل صالحا او نیک عمل وکړلو فلهم پس دی خلق د پارا اجرهم ثواب د دوی دی عند ربهم دوی رب خواتا ولا خوف علیهم نبوی سیارا اندیخنه په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدا خلق غم جنوی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد کړئ اے بنی اسرائیل چې موږ له تاسو نه وعده واخیستله ورفعنا او موږ راپورته کړو فوقکم الطور په تاسو باندې طور غر خذوا ونیسئ ما هغه څه آتیناکم چې موږ تاسو له درکو بقوت په مضبوطۍ سره ونیسئ واذکروا نصیحت حاصل کړئ ما فیه هغه چې څه په دې کتاب کې دي لعلکم تتقون لپاره د دې چې تاسو پرهیزګار شئ. ثم تولیتم بیا تاسو وګرځېدئ من بعد ذلک دین رستو فلولا فضل الله علیکم پس کچرته الله فضل نوی په تاسو باندې ورحمته او د الله رحمت نوی په تاسو باندې لکنتم ضرور به تاسو ګرځېدلي وی من الخاسرین نقصان اوچتونکو نه. ولقد علمتم الذين اعتدوا بشک په تحقیق سره تاسو یې پیژنئ هغه خلق چا چې تجاوز وکړو منکم لستاسو نه فی السبت ورځې د هفتې متعلق فقلنا پس مونږ اوې لهم دوی تکونو شی قردتن بزوگان شادوگان خاسئین الله لرحمت نه لرې کړلی شوي نقصان وال فجعلناها پس مونږ وګرځول دا بني اسرائیل نکالن عبرت لما بین یدیها د هغې زمانې خلقو دپاره وما خلفها او رستون یو خلقو دپاره وموعظة للمتقین او نصیحت لپاره د پرهیزګارانو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کړئ چې موسی وویل خپل قوم ته ان الله بېشک الله یامرکم ستاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره دا چې تاسو حلاله کوئ وغوا. قالو دوی اتتخذنا هزوا آیا ته مونږ پورې ټوکې کوې قال اعوذ بالله موسی علیه السلام زه الله پناه غواړم ان اکون من الجاهلین ادا چې زه شم له نادانانو نه. قالو ادع لنا دوی ته دعا وکړه مونږ دپاره ربک خپل ربنا یبین لنا چې دی مونږ ته بیان کړي ما هي څنګه به وي دا غوا. قال موسی علیہ السلام انه بشک شانداده یقول الله فرمای انها بقره بشک دای و غوادا لا فارد ولا بکر نخو ډیر لوی عمر والا او نه کم عمر والا عوانم بین ذلک د دې منځ منځ کې دی فافعلوا پس تاسو کوئ هغه کار ما تؤمرون سچ تاسو ته حکم کېږي. قالوا ادع لنا دوی وی موسی علیہ السلام ته دعا وکړه مونږ دپاره ربک خپل ربنا یبین لنا چې دی مونږ ته وښایي ما لونها څنګه رنګ غوا به وي دا.
قال موسی علیہ السلام انه بشک شاندا دے یقول اللہ فرمائی انها بقرۃ بشک دا ایوغوا صفرا زیڑ رنگ فاقع پڑ کے دن کیلا انها د دے رنگ دے تسر الناظرین کتن کتب قتلو کے خوندور کوي قالوا دع لنا ربک دویت دعاو کا خپل ربنا مونږ د پاره یبین لنا چې د مونږ ته وښایي ما هي څنګه دا غوا به وي ان البقره بېشکه غوا تشابه علینا په مونږ باندې ګډه وډه شوه وان ان شاء الله لمهتدون او کچرتا الله خوخشی ضرور بمونگ لار ور پیدا کرو قال موسی علیہ السلام انہو بیشک شاندہ دے یقول اللہ فرمائی انہا بقرۃ بیشک دا ایوغوادا لا ذلول تثیر الارض نمشکت کوي د ځمکې په ماتولو کروندې کولو سره ولا تسقي الحرث او نه پټي لره اوبه ورکوي مسلمة سهیده لا شیة فیها نشته صاحب په دې غوا کې قالوا الآن دوی وی اوس جئت بالحق تا مونږ ته پوره خبره بیان کړله فذبحوها پس دوی دا غوا حلال کړه وما کادوا یفعلون او نو دوی دا کار کوونکي